وګوره کنه ګرانو کتونکي دونه وس مې نه کېږي چې چپړه والم. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الافغان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق په دغه رمضان المبارک کې رمضان پیکج دغه تورسرو ته، دغه خویندو ته، دغه میندو ته، دغه کونډو ته، دغه بېوسه ته ورکوي. بل ګرانو کتونکو تاسو دا خبره کومه چې دا خلک ماله د کلونو کلونو راځي، ډېر پکې نوی راشي. هر سړی د خپل وس پورې پړ دی. زما 2 ډونر باندې زه کار کوم په 3. یو دوبۍ کې غرور هغه بجټ و چې را سره لاړ، بل جاپان یو ورور و هغه بجټ و چې را سره لاړ، او دغه شانتي کلیم بی چې کوم دی لندن د هغه بجټ و چې را سره لاړ. ګرانو کتونکو دا الله سره رشته و ناته، دا تجارت دی چې دا موږ څه ورکوو. الله دې په ډېر څه قبول کړي. دا خلک ډېر څه قابل دي، خو د وسه پورې پړ یو. دا لومړی ځل دی خو دی دا لومړی ځل دی. څو بچي دي؟ 3 لورګانې دي، یو مې زوی دی. کور دې خپل دی؟ کور مې داسې خانانو کار کومه بس او اوسېږم پکې. دا په ډېر څه قبول کړه. ښه صحیح ده. ګرانو کتونکو موږ په دغه کې وړه وړي چاولې، وړه وړي چاولې دا موږ تاسو مورې کوم دی؟ او مرزو ګلخطاب کورونو لومړی ځل دی؟ او لومړی ځل دی. زه نوم خبرم نما یو مې لور ده او 3 مې زامن دی، یو زوی مې معذوره دی، غټ زلمی کټ کې پروت دی او بس دغه بچي مې خاوند مې مړ دی او ناروغ 10-15 کالو شو چې مړ دی. مړ دی؟ مړ دی. څو بچي؟ دغه 4 بچي مې دي، یو جینۍ ده او 3 لکان دی، یو زوی مې معذوره زلمی مشر کټ کې پروت دی. صحیح. ته پرون راغلی وې کنه؟ راغلی ګروجې وړې زی خامخا اوس اوس خوشاله راغلی. او خوشاله الله دې خوشاله کو، الله دې دین دنیا خشته کا، او الله دې عمرې له اجر له بوز. تا زما دا ارسو وای جان په پدین چې ما شوندې له بیګا لاس ماته دونه زوی الله سره ما خزه شابه صاحب جل الله شه یا نور خزه تاسو رجاړي ځان یو کښ دون تاونه را لا لومړی ځل مورې؟ زه دې ښه شابه شام تاسو جی زاړي زاړي لومړی ځل دی؟ جی. څو بچي دي؟ 3 جنکۍ دي، 2 لکان او نشه او شو کا زشتا کو کار روزګار نشته. تاسو دا تورامزو لومړی ځل دی؟ لومړی ځل تاسو زمونږ ګلخطاب کورونو لومړی ځل دی؟ جی. تاسو ما یو لور د دوه زامن رانه بیل امونه بوډا دي د فارو مزورې له خانانو کور کې شو. تاسو څنګه سر ډیرو اون ممر د سر ډیرو لومړی ځل تاسو جی؟ اون ممر دی شپږ جنې کې یو مزوي یو زوی هغه نه کوي یو مزوي نه کوئی خو څه ګټه یو ماشوم دی نو ګټه وټه یې سره د سودا خرڅ منیاري هغه وخت دی ته لومړی ځل دی؟ اوس لومړی ځل سبا هم راشه. اوس راندلې باندې میرا پس رااله روزانه راځه. ها چې سم وسیده له در کوم. ها دا منه پاتې دا ولما خرڅو مې زمون بس روزانه بجټ چې سو کېرولېږي سیر اولو او ورکو یې خلک تاسو وای خاون مړ دی بس او صفه سره وسه تاسو بجان زمون دویم ځل تاسو راته ویل هفته پس راشه نن اتمه ورځ ده هغه اتوار څو راغلی. بچي دي؟ 3 واړه بچي مې دي چې مې چا کار کوم خاوند مې کار نشته دی. اوکې زما 4 بجې دي 3 میلیون یو مې زوی د 2 کالو او خاوند مې نه جوړې خانانو کوټو کې اوسېږم خدمت کوم یو زوی مې د علاج د لاسه مړ دی. وړومبي ځل راغلی مې دونه وس مې نه کېږي چې پاړې معلومې اختر له بدل عالم ترا کې چپړه لګا چې خلکو ته وخت وګوره کنه ګرانو کتونکي دونه وس مې نه کېږي چې چپړه والم دغه زاید څه شو دی دکی دغه چپړې وزن نشته ما سره لاندې بنیارې مارکیټ ته نو د دې کې دونه ضروري نه وي خاله چپړې ملوخه صحیح ده. مطلب معذور دی او زه راغلی مې بس نشو پټ راځه تاسو ماشوم جاړي کوم دی؟ عادت لومړی ځل دی؟ شابه یو مې لور د یو مې زوی د شپږو کالو نه ځم راځم تاسو د الله ډېر ښه وکړي خدای دې په خپل کور په بچو خوشحاله کړي. زه چینواله چینواله لومړی ځل دی؟ نه وای یو ځل راغلی وم دا اوس بچي دي شته؟
څلور دوریانې مې څلورو غازو ډېری وي لومړی ځل دی هاړو دې ځل اچھا تاسو زه د دې ځای یم زه په دویم ځل راغلم تاسو یې تپس راشئ اچھا تنګینه لومړی ځل دی اچھا ته شیرپونه راغلی لومړی ځل دی ها ته شیرپونه راغلی لومړی ځل دی دویم ځل دی تاسو دا کې نه پړم به څه ځاغلي تاسو دا مې دویم ځل دی زما څو بچي دي؟ دا اووه بچي مې دی ولور مې واده ده او دا شپږ راسه واړه واړه دي کور دی او خاوند خاوند مې بیمار دی د ملا بیمار دی ما خو تا ته مخکې هم ویلي ګرانو کتونکو دغه ایوب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق دغه بې وسه بې څوکه خلکو سره تعاون جاري ساتي په دې کار خیر کې راسره تاسو ملګرتیا کوئ نو بالکل لا سره کولی شئ ګرانو کتونکو مقصد او مرام همدا وي چې نن سبا وخت داسې دی چې ښودنه به کې چې خلکو ته وریاد شي خلکو سره ښه پیسه شته خلکو زکاتونه ته ایر شوي دي خلک په خپل چم ګاونډ کې د دغه بې وسه خلکو خیال نه ساتي د خپلو خمسایو خیال نه ساتي په کور کې ورسره نوکرانې وي د هغې خیال نه ساتي نو په دې نه خلک قیاس والي چې ایوب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن ته کومې زنانه ورځي د هغوی نه دغه تپوسونه کوو وخت چې راسره وي نو بیا د ډیټیل سره خبرې کوو چې وخت نی نن ښه اخري ستړي شو ولې چې په سوونو زنانو ته نن چې کوم دی نو فوډ پیکج دوه پیرې خو صرف لایو رالو دغه هم پکې ریکارډ پروګرام ته وړاندې کړ ډېره مننه خوشحاله